حدیث کې راځي د مسلم شریف روایت دی نبی علیہ السلام حکم وکړو د غټ اختر په ورځ باندې چې د قرباني هغه غټ راولې غټ راوصلو نبی علیہ السلام فرمایل یا عائشہ هلم المدیا چاړه وروړه چاړه عائشہ رضی الله عنها چاړه وروړه نبی علیہ السلام فرمایل اشحذیها بحجر تیرې کا دا د حیوان درا چولو نه مخکې څه ادب دی اول بچاړه تیرې کی ففعلت ثم اخذها هغه چاړه تیرې کړه پکانی باندې نبی علیہ السلام ته چاړه ورکړه واخذ الكبش فازعه نبی علیہ السلام او ګډ رونی ول ورا سم لولوي ثم ذبحه به ګډ ذبح کړو د ذبح نه پسې دا کلمات ویل بسم الله الله د ذبح پټن کې بسم الله الله اکبر ذبح وشوا د ذبح نه پسې دا دعا ویلا اللهم تقبله من محمد الله دا قربانی د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه قبول کړي ومن آل محمد الله دا قربانی زما د خاندان د طرف نه قبول کړي ومن امه محمد الله زما د امت د طرف نه دا قربانی قبول کړي علما فرمای یرید به الاشتراک فی الثواب نبی علیہ السلام دا درې طبقه بل یاد کړي ځان یاد کو خپل خاندان یاد کو امت محمدیه یاد کړ ولی چې الله رب العزت په حکم سره نبی علیہ السلام زکه فرمایل چې دا ټول امت محمدیه ما سره د قربانی په ثواب کې شریک شي دلته مې ویر کړي ثم ضحى به به قربانی چاړه راخړه نو یو سړی افضل دادا سستا قربانی دا ته په خپل ذبح وکا اگر چې تا کساب راوسته دی ذبح په خپل وکا هغه نه پس باقی کار کساب ته پرېدا افضل دادا او کو د ذبح په طریقه نه پويږي مجبورې د دین نه واقفه د مسائلو نه سمجي نو بیا د ځان نه چې کم هغه سړی ته چاړه ورته چې په دین مسائلو باندې پوي دی کو کساب دی او کو بل کس دی نو چې په خپل ذبح کې نو دا دعا به اللهم تقبله مني كما تقبلت على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه السلام یا الله دا قرباني زمانه طرف نه قبول کړي لکه څنګه چې د نبی عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام د طرف نه قبول کړي وا زمانه طرف نه قبول کړي چې کله انسان په خپل ذبح کوي عربی کې نشي ویلې پښتو کې دی وای او کنه ته بل څوک وکیل جوړ کړي چې یار دا ذبح را لته وکا کساب ته دی ویل تر له ذبح وکا نو اغلب یا د څه ویل پکار دی چې ستا نوم ذکر کی مثلا زماده طرف نه قربانی کوي اللهم تقبله من عثمان یا الله دا قربانی د عثمان د طرف نه قبول کړي کما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليه السلام لکه څنګه چې د نبی عليه السلام نه او د ابراهيم عليه السلام نه قربانی قبول کړي وا د عثمان د طرف نه قبول کړي پښتو کې دی وای هیڅ خبره نشته عربی کې کو نشي ویلې چې دا آداب ورته ایزدوي